أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت وڅلوېښتمه برخه وه. موږ دې ځای پورې خبره کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی دور چې کوم دی دا تقسیم و دریو مرحلو ته. اولنۍ مرحله کې هغه د دریو کالو پورې وه او په دې کې پټ په پټه باندې دعوتونه چلیدل او دویمه مرحله بیا تقریبا د 10 کالو پورې وه. بیا اوله مرحله کې دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته، بیا دویم دعوت ابوبکر صدیق ته، بیا دا شان علی رضی الله تعالی عنہ ته دعوت، زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته دعوت، دا شان د ابوبکر صدیق پټ پټ دعوت چلولو. په دې کې په مکه کې د ابتدایي صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څخه کاروایانې ذکر کړي. اوس د مسلمانانو څه کارونه د صحابه کرامو په مکه دی اولنې دور کې 3 قسم کارونه ډیر زیات او دا درې واړه زمونږ د پاره ډیر زیات د فائدې دي، نو ځکه دغه تعلق د سیرت سره دی موږ ذکر کوو. یو دا چې صحابه کرام به د مانځه ډیر زیات پابند وو. تقریبا الله رب العزت په اولنی دور کې په صحابه کرامو باندې 2 منځونه فرض کړل، یو د سحر منځ او بل د مازیګری منځ، او دغه تذکرہ قرآن کې مشته وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورة قاف کې الله وایي سبا او بیګا د الله رب العزت پاکي بیان کړه. نو سبا منځ او د مازیګری منځ دا فرض شوی. صحابه کرام به دا ډېر پابندۍ سره ادا کول. دغه تذکرہ په سورې فتح کې الله رب العالمین ذکر کوي تراهم رکعا سجدا، چې کله دوی یې نو حالت د رکوع کې به یې په حالت د سجده کې به یې، او دغه صفت د دیو په تورات او انجیل کې هم. نو دوی ډېر زیات کوشش کاوه د الله په عبادت کې، هر وخت کې په نفلونو باندې ولاړو، د شپې به عبادتونه کول، دنیا د خواهشاتو نه ځانونه په غفلت کې اچولي او دنیا خواهشاتو سره تعلقات نه ساتل. زموږ شانتنو چې دنیا د خواهش د پاره د آخرت چې کوم اهم کارونه دي هغه مونږ پرېښي دي. ګوره د انسان د کامیابۍ د پاره ډېر اسباب دي چې دی به کامیابیږي په څه؟ په هغې کې اولنی سبب څه دی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. په منځ کې عاجزي کول، الله ته په منځ کې عاجزي کول. خدای یاد وساتئ اولنې سبب د کامیابی د انسان لپاره صرف منځ کول نه دی، بلکې په منځ کې عاجزي کول دی. ولې چې منځ کوي خو عاجزي پکې نه د خپل مون نه خبره، نو الله وی فویل للمصلين الذين هم في صلاتهم الذين هم عن الصلاه. هغه الله رب العالمین فرمایي فویل للمصلين، هلاکت دی دا منځ کوونکو لپاره، الذين هم عن صلاتهم ساهون. هغه خلک چې د خپل مون نه خبره دی، نو منځ کوي خو لیکن څه دی؟ د خپل مون د حقیقت نه دی خبر، دغه د معنا نه دی خبر، دغه د مقصد نه دی خبر.
نو اولنۍ خبره څه وه؟ د کامیابۍ دپاره مونځ کول. صحابه کرام به د ډېر زیات کوشش به کاوه. ولې؟ په منځه سره د الله رب العالمین سره تعلق جوړیږي، او کله چې د الله سره تعلق جوړ شي نو انسان ته غلبه هم حاصلیږي، انسان ته طاقت حاصلیږي. د کفارو او د یهودو کوشش دا دی چې د مسلمان او د الله په منځ کې ربط ختم کړي. کله چې دوی په منځ کې ربط ختم شه نو کافر بیا کوشش دی چې د سره اوس د الله امداد ختم شه، د الله خپل نفس ته وسپاره. اوس چې د ما سره مقابله کوي نو زما د ده هوښیارتوب ډېر دی، آلات ډېر دي، لهذا زه په ده باندې څه راځم؟ غالب راځم. خو چې کله د ده د الله رب العالمین سره مناسبت ډېر دی، تعلق دی، او دغه شان ته جوړ دی، ربط دی، نو بیا اصل کې د کافر دشمنی بیا د الله سره ده، د مسلمان په منځ کې صرف نفسي واسطه ده. د دې د وجې نه سورې نساء کې الله وایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله د کافرانو دپاره په مؤمن باندې هیڅ لار نه ګرځولې، هیڅ غلبه پرې نشي راتلی. لهذا دوی اولنی دور کې منځونه به کول. بیا الله رب العالمین جبریل راولېږه او نبی علیه السلام ته د اوداسه طریقه وښودله چې ته به اودس څرنګه کې. نو په دې کې طریقه د استنجا یې ورته داسې وښودله چې کله کمې باقي اوبه پاتې شوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به راواخیستې او خپل ځان ته خپلو کپړو ته به یې داسې څه کړې، چړکاو به یې وکړه هغې. دې کې ډېرې فایدې وي. یو فایده پکې څه وه؟ دفع د وسوسو، چې د انسان د ذهن کې څه وسوسې راځي چې کېدای شي د انسان ته د وړو بولو رشاش راغلی، هغه داري چې ورته وایي، نو هغه وسوسې به څه شي؟ ختمې به شي. دویم په دې سره دفع د شهواتو راځي، او دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول، ځکه هغه ته جبریل ښودلی و. بله طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوداسه کې دا وه، دی ورته وښودله چې نبي علیه السلام به کله اودس وکړو، کومې اوبه باقي پاتې شوي هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم څکلې او په ولاړه باندې څکلو. ځکه تقریبا چې ترمذي کې هم دا روایت شته دی، ځکه هغې کې خیر ډېر زیات دی. نو نبي علیه السلام چې یو کار کوي او سړی په دې نیت باندې وکړي چې رسول الله کړی دی، په دې کې به څه میلاویږي؟ ډېر خیر ورکې میلاویږي. دویم کار د صحابه کرامو هغه دا و تزکیة النفوس، د خپلو ځانونو صفایي. نو تزکیه د نفس لکه د انسان د زړه او د انسان د بدن د دې مثال د شړ پټي دی. دا قرآن هم ذکر کړی دی ځای په ځای باندې، چې الله رب العالمین فرمایي د انسان مثال ذکر کړی دی یو للمې سره، چې په للمه کې هیڅ نه وي، او چې کله الله وایي زه په دې باندې باران وکړم نو بعضې للمې داسې، بعضې پټي داسې چې هغه څوک یې ښایسته ګلونه څوک یې راځړونکي، او بعضې داسې چې هغه څوک لا یخرج الا نکیدا، هغه بیکاره بوټي راوباسي. نو دغه شانته مثال د مؤمن او د فاجر د زړونو دی. د فاجر د زړه او د مؤمن د زړه هیڅ فرق نه کېږي، او چې کله ورته مسله د قرآن بیان شي نو د مؤمن زړه هغه تر و تازه شي لکه د ګلونو په شان، او د فاسق فاجر او د ناکار او د منافق زړه په شان د شړې ځمکې شي، او هغه قسمه قسم ازغکي راځړونکي. نو دې د وجې نه د صحابه کرامو دویم کار دا و چې دوی به نفسونه به پاکول، چې مثال تزکیه د نفس وشي، چې دا د بغض، د حسد، د کینې او د شک و شبهات او د غفلت چې څومره او د خواهشاتو نه دې کې چې څومره ازغلي چې دا تې لرې شي. او دې باره کې الله رب العالمین بل یو سبب هم د کامیابۍ چې ذکر کوي، نو قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب هغه انسان دی چې د ځان پاک. دا شان الله رب العالمین سورة انعام کې وایي وهو ولیهم بما كانوا يعملون. انسان سره چې الله رب العالمین دوستانه کوي نو بما كانوا يعملون، په عمل باندې کوي، او په عمل سره راځي تزکیه د نفس راځي، چې یو سړی څومره نوافل کوي، چې یو سړی څومره سجدې لګي الله ته، امر به الله رب العالمین ته دی نږدې کېږي. سورة یونس کې الله فرمایي من درس کې ویلي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. د الله په اولیاء باندې به یره ني، خدا کم خلق دی الذين آمنوا وكانوا يتقون، چې دوی کې ایمانی او دوی کې تقوایی، چې دا صفتونه پکې الله رب العالمین د لسو ورکوي، کامیابی ورکوي، د سره الله ملګری کېږي. حسن بصري رحمه الله وی ان الرجل كان
یسافر لاحظ الخصلة والخصلتين سنة او سنتين. وزمون په دوران کې یو انسان به د یو صفت لپاره یا د دوه صفتونو لپاره کال یا 2 کال سفر کوي. یعنی مثال په تور یو سړی د اخلاق خدي یو کس بلاړي یو کال به د هغه سره ناسته وکړه یا به 2 کال د هغه سره ناسته وکړه چې دغه د کوم ښه صفت دی چې دا صفت څه شي دا صفت د ما کې راشي او زم دغه شان اخلاق ولا جوړ شي. یا یو سړی دی هغه سخی دی نو بل کس به ورلې چې مانه به دا زما کې چې کوم د بوزدلی ده چې اسنه کې مثال زه پیسې ولګوم نو زمانه مال به څه شي زما به مال کمزوري شي زما به پیسې کم شي دا د بخل کومه بوزدلی چې زما زړه کې دا به څنګه وځي. نو یو سخی سره خواله به سفر وکړو الته بلاړې یو کال یا 2 کال به سره تیر کړ چې واپس وراته دیو ماشان سخی وو. دا شان چا کې نور ښه اخلاقو چا کې به صبر چا کې به تحل دا شان ته حلم غید پر به څه کول سفر به کول دا سره به ناست کول. او قران کریم تزکیه النفس بارک وی قد افلح من زکاها کله وی قد افلح من تزکا کله وی ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه کله وی وذالک جزاء من تزکا. الله وی هغه کامیاب هغه څوک دی چې ځان پاک کامیاب هغه څوک دی چې ځان پاکي ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه چا چې تزکیه وکړه د خپل نفس پاکي راوست دا ناکار صفاتونه ځان لرګړه نو د څه شو د خپل ځان لپاره فائدہ د خلق به ته انسان وي. او کله وی وذالک جزاء من تزکا دا کامیابی می زکه ورکړه چې د ځان پاک کړو دغه تزکیه نفس و. کله وی الذين تتوفاهم الملائکه الطيبين الکه چې پاک نفس دي نو دا خلق څه کوي په خسته حالت کې ملائک څه کوي هغه روحونه اخلي. کله وی تیبتم فدخلوها اے خلق چې تاسو ځانونه پاک کړی ځان پاک او زی داخل شي جنت ته خوشاله باندې ځي. نو لہذا صحابه کرامو کې دا دویم صفات او دي وجنا الله رب العالمین به کفار ته خطاب کو اے صحابه کرامو ته ویل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کو دیو ځان کې دا صفاتون راوستل او دغه شان ایمان راوړل که څنګه تاسو راولې دی ولې کامیابی دي ته ویل شي. او تقریبا چې بخاری کی روایت هم ده د نور الفاظ نو معلومیږي علما ذکر کوي انما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم چا کی چې حلم راځي صبر راځي نو دا چې د ځان کې څه کوي لګ لګ دي سخت ته څه کوي ټینګي د شانتا ځان کې لګ لګ خصلتونه د صبر راولي د حلم راولي نو د کې به حلم او صبر راشي. او بخاری روایت هم دی و من يتصبر يصبره الله مطلب کوشش باندې صبر کول پکار دي. نو چا چې صبر اختیار کړ الله رب العالمین به د کې د خصلتونو د صبر سګي راولي. مطلب ځان کې صفات راوستل د صحابه کرامو کارو. دریم کار د صحابه کرامو په دغه زمانه کې دا دعوت ال الله نو ګور څو خبرې شوې دا ټول راوستل پکار دي. ټولونه اول مسله مخکې بیان شو د الله رب العالمین سره تعلق جوړول په منځ باندې نو مخکې ولګنه. دویم کار تزکیه د نفس ځان نه کار صفاتونه استل لکه بخل بوزدلی بے صبری دا شان ته بحیاي صفاتونه دا شان چیغ وهل دا شان ناصبری د الله پر رضا باندې رضا نه حاصلول دا شان ته د ناروا کارونه نه من کېدل دا صفاتونه ځان استل پکار دي. لکه سورې هود کې اخر ته الله رب العالمین یو څو الفاظ راوړي او دغه باره کې علما ذکر کوي حسن بصری ذکر کوي وجعل الدين كله في لائين ټول دین الله په دوو لام او لام کې وګرځي مطلب لا تطغوا ولا ترکنوا یو ځکه لا تطغوا ولا ترکنوا مطلب نه بسرکشي کې چې بیخي د حد نه واوړي ولا ترکنوا نه دومره بوزدلی اختیار دومره نرم کېږي نه چې څوک د بدعتیانو تم څوک ملګرتیا څوک باقاعده د قضا کې ټول مفسرین ذکر کوي. عبد الله بن عباس موي ولا ترکنوا الى البدع بدعتیانو ته د سیملان قدر نه کوي ځکه چې ټول دیني په لا لا کې راځم. لہذا دې د تزکیه د نفس ویلي. دریم صفت سو هغه دعوت چلول. صحابه کرامو طریقه داوا چې پټ پټ بګرځید او مرګرو ته به دعوت کاوه چې وګور کنه دا کم زمون مرګره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر امین او صادق انسان و
دل الله نبوت ورکړي، الله پیغمبر ګرځولې دی، موږ په ایمان راوړی دی. د پلار نیکه دین هغه موږ پرېښوسته، لهذا تاسو دا دین څه کوئ؟ دا پرېږدئ. دا شان زموږ دین کې مخکینی دین کې سکون نه و، هغې کې راحت نه و، هغې کې څه فایده نه وه، لهذا دا پرېږدئ. نو دغه طریقه باندې به خلکو ته څه کوو؟ په دې طریقه باندې به خلکو ته دعوت چلاوو چې تاسو راشئ او دا د غیر دینو طریقې پرېږدئ او راشئ د یو الله او خالص د یو پیغمبر دا خبرې ومنئ. نو کامیابي هم په دې کې راشي چې تاسو د الله ومنئ او نور چې څومره الهه دي دا شاته وغورځوئ او تابعداري هغه تابعداري وکړئ، هغه دین قبول کړئ کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته راغلی دی او هغه څه وکړي دا موږ ومنو، نو انشاءالله په دې کې به زموږ کامیابي. نو په دې طریقه باندې به څه کول؟ خلکو زړونو کې به پټ پټ دعوت به چلاوه، د هغوی زړونو ته به دا خبره اچوله. نو تر دې پورې د مکي اولنی دور 3 کالو پورې چې دا ورسېده، د دې ځای نه د مکې دور دویمه مرحله شروع شوه په جهري دعوت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان ته راودنګل او خلکو ته اعلان وکړو او الله رب العالمین ورته وایي وانذر عشیرتک الاقربین، د کور نه شروع وکړه. خلکو ته اوازونه شروع کړل. انشاءالله انده کې به وایو الحمدلله.